یووالی پکې پیدا کړي. الہ العالمین نفرت ټول په محبتونو باندې بدل کړي. الہ العالمین موږ ټول مسلمانان یو نیک کړي، موږ ټول مسلمانان یو نیک کړي. سبحان الله پاک استغفار کې الله د وختونو لپاره سیلو چیندو سلو میاشتو کړو میاشت لپاره دي. الہ العالمین د هغوی سره عافیت او مدد وکړي. الہ العالمین د حامین اسیر مددگار او حافظ شي د کورونو جانونو وطنونو اعمالو حفاظت یې وکړي، خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین زموږ څومره نوجوان نسل دی الله دا د حضور امتیان دي. الہ العالمین د خیرو د سازش نه دي حفاظت وکړي. الله دا د مسلمان په کور کې پیدا شوي نوجوان دی. الہ العالمین استاد لوی استاد وحدانیت رسول رسالت الله دې ته د کامیابی اعلان د پیدایش سره شوی دی. استاد احکامات نه استاد نبی طریقونه بغیر الله د دین کامیابی الله پاک فوز الله دې ته نشي رسېدی او نشي حاصلېدی. اے کریم مولا مهربان الله زموږ ټول نوجوانان الله د هغوی مینه د مدارسو سره د مراکزو مساجدو سره دیني جماعتونو سره علماو طلباو سره او د نیکو اعمالو سره الله پیدا کړي. الہ العالمین موږ ټولو ته الله پاک چې څوک زموږ د عقیدې دشمنان دي، د ایمان هم دشمنان دي، د حیا هم دشمنان دي، د قرآن هم دشمنان دي، د شاعر الله دشمنان هم دي. الہ العالمین د هغوی تمیز موږ ته رانصیب کړي. الله هغه موږ باندې وپېژني، الله هغه موږ وپېژني، الله هغه موږ وپېژني. کریم مولا مهربان الله د هغوی د زموږ حفاظت وکړي. الہ العالمین چې زموږ د حیا د ایمان د اسلام د قرآن او د مساجدو مراکزو د الله پاک د دې څوکیداران دي هغه هم په موږ وپېژني. الله پاک د هغوی ملګرتیا موږ ته نصیب کړي. الله د هغوی ملګرتیا موږ ته نصیب کړي. الله موږ په علم په اعتبار سره ناقص یو، د لیکلو په اعتبار سره رسول په هر عمل په اعتبار سره کوتا او کمزور یو. ستا هر یو الله پاک صفت کامل دی. کریم الله مهربان الله کوم خلک چې ستا په علم کې الله زموږ د ملک خیرخوا دي، الله د ترقۍ الله پاک او د امن او د سلامیت الله پاک هغه خلک الله په دې ملک کې آباد کړي. الله د هغه خلکو حفاظت وکړي. الہ العالمین او څوک چې زموږ د ملک الله دشمنان دي الله پاک دې امن ختمونکي دي. خدای هغه هم ستا په علم کې دي، موږ ته نه دي معلوم. کریم الله د هغې نه زموږ ملک پاک کړي. الله د هغه خلکو نه زموږ ملک پاک کړي. الہ العالمین حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ فرمائیں پاکستان ایک مسجد کی عمارت ہے. اے اللہ پاکستان دا خدا مسجد و جماعت پشان دے. خدا پاک زمون دا ملک مینا و محبت اللہ پاک او بدی ادارو مینا و محبت اللہ پاک زمون ضرور دا اللہ پاک او کوزا کی. الہ العالمین من طول لخپل ملک سر و بادار جو کی من طول لخپل ملک سر محبت کرن کی جو کی. الہ العالمین زمون جاننا وقتنا بدننا اللہ پاک دستا امانت دے دخول دین دا علی محنت دبارا لینائی کلمت اللہ دبارا. اے اللہ زمون قبول کری، اللہ زمون قبول کری. اللہ پاک پدی جن کی اللہ لکلی دی دے مغری وانس سے پانچ جیل کری. الہ العالمین بدی حاضر مجمع کی بدی کلی دی علاقہ کی اللہ پاک زمون تعلقداروں کی اللہ زمون ولگرو دوستان رشتدارانوں کی اللہ پاک محمد مسلمہ کی جس صبر جیلیان پہ گناہ بجیلی کی دی. کریم و مہربان اللہ تعالی اللہ پاک بندوبست وکړي. الہ العالمین د خلاصي بندوبست وکړي. وهم مجاهدین نور ډیر الله پاک عافیت دې پر نور مسلمانان دي. کریم الله هغه ټول کافرانو دې چې الله د هغوی د حیش اسباب مهیا کړي. الله د هغوی د حیش اسباب مهیا کړي. اللہ دعو تریش اسباب مہیا کری. اللہ امت مسلمہ نور پر امتحانات کی مراولی. کریم اللہ بیماران طول نصیحت ورکری. الہ العالمین بے اولاد ایکول دیندارا نیکان صالحان پرہیزگار تابعدار اللہ پاک متقیان اولاد ورکری. الہ العالمین دا اولاد ولا اولاد نیکان صالحان کری. الہ العالمین دنیا و آخرت خوشحالی زمن طول نصیب کی.
او د دنیا د آخرت د رسوایۍ نه الله زموږ ټولو حفاظت وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امنا محترم ته دعا وکړئ سفر کې الله یې سفر په عافیت او سلامتیا سره کړي. الله دې په سره د کرم او رحم او الله دې د مهربانۍ معامله ورسره وکړي. د سفر د هر قسمه رکاوټونو نه دي، هر قسمه رکاوټونو نه ازمایښتونو نه دي الله حفاظت وکړي. د دې خپل کلي علاقې لپاره او د ټولو دنیا لپاره دې الله پاک د هغوی د سفر د هدایت سبب ذریعه جوړه کړي. أظن بخير محترم وبنور صبر جوات الإله وطول لأن لكل طرفنا هباء التقي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين.